انداز دی کړو بیان د قران تفسیرا الله دی خدای پاجب عجیب تاثیرا ډیر پافاسی انداز دی کړو بیان د قران تفسیرا الله دی خدای پاجب عجیب تاثیرا فائدہ دی عام خاص ترسی شملتا قربانا فائدہ دی عام خاص ترسی شملتا قربانا ابو یحییٰ الشیخ حمید الرحمن ابو یحییٰ الشیخ حمید الرحمن حمید الرحمن ابو حامد بنگشتا ډیر خدمتونه کوي ضیاء الرحمن فاروقی ستاسو ډیر نشرونه کوي ابو حامد بنگشتا ډیر خدمتونه کوي ضیاء الرحمن فاروقی ستاسو ډیر نشرونه کوي پترانم بدی تلستا یما فیاض الرحمن پترانم بدی تلستا یما فیاض الرحمن ابو یحییٰ الشیخ حمید الرحمن سورة اللیل ترتیب عثمانی چې د 92 نمبر سورت ته ترتیب نزولی چې د 94 نمبر سورت ته نازل د رست سورۃ الاعلان کلمات د دې سورۃ چې دی یو اویا دي حروف د دې سورۃ چې دی 300 دي بسم الله الرحمن الرحیم واللیل قسم دی پشپ باندې الله وای اذا پاغه وخت کې یخشا چې پټ کی دا خلق پتیارو خپلو کې یخشا معنا چې پټ کی خلق پتیارو خپلو کې والنهار قسم دی پورز باندې اذا پاغه وخت کې تجلا چې روخانش وما معنی ومن پاغه ذات مې قسم وی خلق الذکر چې دا پیدا کړي نری نه لرا ول انثى او زنانه لرا مراد تنا آدم علی السلام او حوا بیبي یا مراد تنا هر یو نری نه او زنانه دي جواب قسم دار ان سعیکم یقینا عمل تاسو چې لشتا من خامخا مختلف دي لشتا خامخا مختلف دي سوق نیک عمل دي او سوق بد عمل دي رب کریم فرمای فاما من پسرا سوق اعطى منا چې ورکړه مال خپل لره فی سبیل الله چې ورکړه مال خپل لره فی سبیل الله واتقوا ځان وساتلو د کفر او د شرک نه خا یا واتقوا يريدو د عذاب در خپلنا یا واتقوا ځان وساتلو د کفر او د شرک نه وصدقوا تصدیق وکړو یعنی یقین وکړو بالحسنى په حسنا باندې په کلمې حسنا باندې ابن عباس او ضحاک سے وی په کلمې حسنا باندې لا اله الا الله باندې په کلمه د توحید باندې یقین وکړو یا په ملت حسنا باندې چې اسلام دی په دې باندې یقین وکړو یا بعض مفسرین وی لکه ابن زید سے وی بل ذکر راځي چې احسن الحسن للذین احسن الحسنى د پر دا کسانو چې خکړي عملونه خپل الحسنى خېګنی دي یعنی الجنت جنت ته دلته هم مراد ته حسنانه جنت ته وصدق تصدیق کړي یقیني کړي بالحسنى په جنت باندې بالجنت نو رب کریم فرمای فسنيسرهم پس زر دې چې آسان به کو دلره دغه انسان لره چې مال ور کړي په فی سبیل الله او یریږي د الله نه او د عذاب د الله نه او کفر او شرک نه ځان ساتي دغه انسان چې وي فسنيسرهم او زر دې چې مونږه آسان به کو دی لره لیل یسرا د پاره د آسانه یعنی شریعت به ورته آسان کو یا معنا دا چې مونږ به ورته آسان کو دلره یو عمل تداسي عمل چې داغه په سری ذریعہ باندې رسیږي لیل یسرا آسانه ته جنت ته واما من ارچ انسان د بخیلا چې بخل وکړو پس کې د مال په لګولو کې بخل کو چې په خیر کې مال نه لګي واستغنا معنا چې مستغنی شو په شهوات خپل باندې په شهوات دنیوي باندې د ثواب د آخرت نه مستغنی شو دی وکذب نسبت د دروغ وکړو بالحسنا په کلمه حسنا باندې چې لا اله الا الله دی یا په ملت حسنا باندې چې اسلام دی یا په جنت باندې
جنت دروغ غنلو رب کریم فرمای فسنيسره زرد چې برابر بکو دلرا په اسانه للعسر معنا لارې د سختې ته لارې د لكل عسر وشقاوه هر یو سخت او بدبختی لرا یعنی هغه عمل ته چې الله بدګنی الله پاکي بدګنی هغه باورته آسان کو ګوره بعض خلک وی په ډمانو باندې او په غلط فواحش باندې پیسې لګول ډیر آسان وي هغه ته او په جمعات شو صدقه شو وغیرہ جهاد کې مال لګول دا ورته 15 روپے ور لګول ور باندې ګران وي نو الله یفسن یسره پزر دې چې برابر کو دلره پاسانه للعسر لارې د سختې ته لكل عسر وشقاوتنا هر یو سختي او بدلرا یعنی هغه عمل ته چې الله بدګنی بدلاري ته وما يغني دفع بونکړي عنه ددنا ماله مال ددا هغه مال چې د بخل کړي او من بخیله کې لګیاو کنه چې بخل کړي پدې کې اذا پاغه وخت کې بدفعون کړي ترد معنا تسقط وهلكا پریوزي هلاک شي په جهنم کې یا په قبر کې رب کریم فرمای ان علینا یقینا پمون باندې الهدى خامخ بیان دی یعنی هدایت دی یعنی بیان د هدایت دی زجاج سے وی علینا ان نبین طریق الهدى من طریق الضلاله پمون باندې د دې چې مون بیان کو دی لار د هدایت من دلال د ضلالت نه د گمراهی لارې نه بس تا ته نور اختیار دی انسان الله تا ته دو وهدیناه النجدین پرون هم ویلو چې دو لارې مادي ته خود لري لار د خیر او شستا خو خده کله د خیر دیونی ولا لاړ بشي جنت او که شر دیونی ولا لاړ بشي جهنم ته وان علينا يقينا فمن باندې الله ول الهدى خامخ بیان د هدایت ته وان لنا يقينا من الاخره خامخ اخرت والاولى او دنیا یعنی د دنیا مالک هم یما او د اخرت مالک هم زیم الله وي او د دنیا ما ته په میراث کې پاتې کیږي الله وي فانذرتكم پس يرهم تاسو لرا نارند اور نه تلظى من تلتهبو چې لمبي بوهي تلظى تلتهبو داس اور چې لمبي بوهي لا يصلحها لا يدخلها نب داخليږي دغه جهنم ته دی اور ته په طریقې دایمي سره الا مگر داخليږي اشقا الا الاشقا مگر غلوي بدبخت انسان او ګناګار په لک ټیم د پاروي په طریقې دایمي سره څوک داخليږي اشقا الوی بدبخت چې کافر دی او ګناګار لک ټیم د پارا الذي هغه شقي هغه لوی بدبخت ولننوزي کذبا چې دی نسبت د درو کړه قران لرا او رسول الله صلی الله علیه وسلم لرا وتولى او اعراض کړو د ایمان نه مخ یاړول د ایمان نه زکب ننوزي د جهنم ته وسيجنبها دا آیت کله نازل شو دا نازل دی بعضی مفسرین ویا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بارکی صدیق صاحب راغه او بلال صاحب آزاد کو بلال صاحب باندې مال لګولو او آزاد کو د غلامینا کله چې د غلامینا آزاد کو د کافرانو دا ډنډوره خوړه کا وې بلال صاحب په صدیق صاحب باندې ډېر احسان کړو احسانونه کړو زکه داغه بدله ولا ورکا بلال صاحب آزاد کو نو آیت راغه وسيجنبها زرد چې لري بکړې شي دغه جهنم نا وسيجنبها زرد بچ لري بکړې شي دغه جهنم نا او وسيبعد عنها زرد چې لري بکړې شي عنها د جهنم نا الاتقى للمتقي چې صدیق سیب عام متقیانا الذي متقي يؤتي چې ورکی ماله مال خپل فی سبیل الله يتزکا دې پاکي پني مال سره نس پل لرا يتزکا دې پاکي پني مال سره نس پل لرا وما لاحد او نوي او کس لرا عنده پنيز دري متقي من نعمت د نعمتنا تجزا چې گني بدله باور کولش د نعمت دا سه هم گني نه چې پچای احسان کړي وي بلکې د ځان نه احسانات ورسره کی چا په احسان کړي وي به د ورسره خېګړه کی لدارت شو په دې کافرانو باندې چې تاسو چټي لګیاي چې صدیق صاحب باندې بلال صاحب احسانات کړي ځکه آزاد نه د
امدغه سی بغیر د احسان نه آزاد کو بلال سیبا وما لاحد النبي وكسل عنده پنيز د من نعمت د سم نعمتنا تجزا چې گینه بدل ور کولې شي دا نعمت دا سه هم گینه نه چا په احسان غړي دا سه هم نه چې چا په احسان کړي بلکې د ځان نه احسانات ور سره کوي الا ابتغاء الا من لیکن د دې مقصد دا وی ابتغاء وجه ربه الاعلى دا صدقات چې کوي د پاره د طلب د رضا د ربه رب الاعلى چې اوچته ولا سوف زر دې چې يرضى راضي بشي دغه انسان په نعمتونو باندې په نعمتونو د الله تبارک وتعالى باندې څوک چې به احسان صدقې کوي مال لګیا سورة الضحى ترتیب عثماني 93 نمبر سورت ده او ترتیب نزولی چې 11 نمبر سورت نازل د رست د سورة الفجر نا کلمات د دې سورت چې د سلويخ دي حروف یوصل دو دي بسم الله الرحمن الرحیم والضحى دا کله نازل شو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې وحی بند شوی درې ورځې یا ورځې یا لس ورځې یا سلويخ ورځې نو جدید آیاتونه نراتل نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې آیاتونه نلستل بعضی کسانو ویل د کافرانو نه دا ډنډورای خورکا دنیا کې بل دوست نو مگر یو دوستو هغه هم تنش خفه شوی دی او د خلاف دشمنی اعلان کړی دا چې رب ذل جلال دی هغه ورته یو استاد لګلو چې جبرئیل علیه السلام دی هغه هم ناراض هغه هم خفه شوی دی رب کریم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاع کې دومره لوی شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې الله تبارک وتعالى خپل دفاع کوي والضحى منا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى رب کریم فرمای قسم می دی په وخت د ساخ باندې په اول د ورځ په وخت د ساخ باندې می دی قسم وی والليل او قسم می دی په شپه باندې دا په وخت کې سجا چې تیار شي یعنی راشي په تیارو کې سجا معنا اقبل في الظلام کله چې راشي په تیارو کې چې تیار شي جواب قسم څه شه دی دی بول رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پر خود وبس او دشمنی ور سره اعلان کړ نو جواب قسم داد ما ودعک معنا ما ترکک نه دې پر خیتا لرا ربک رفستا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وما قالو نه دشمنی اعلان کړی تا سره وما قلمنا نه دشمنی اعلان کړی تا سره وللآخرة خامخ آخرت چره خیر غرد لک تعالی من الاولى د اولانا چې دنیا ده حال تبستا شان معلوم شي د خلکو ته چې څومره مقام لري د ټولو نه لوړه مرتبه ستا به په آخرت کې ولا سوف زد چې یوتی ک درب کړي شي تا ته نا ولا سوف زد چې یوتی ک درب کی تعالی ربک ربستا سشه بدر کې ابن عباس سے هو الشفاعت مغفرت د بخنی د پاره ډیر څه بدر کې چې شفاعت ده چې مقام د شفاعت ده دا بدل در کی فطردا پستب پیرازی علم یجد کا نو مند کړه تعالی ربستا وسورت انعامات یادیا تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې تا ته پیغورونه درکې چې تا سره دشمنی اعلان کړی دا ته پرې نه هیڅ پروا په مکوا تا باندې خو په خانه انعامات شروع دي علم یجد کا یا نو مند کړه تعالی ربستا یتیمن یتیم بلکې مند کړه او فاوا پس بیزه درکړو تعالی تر ابو طالب صاحب سره هغه درته خسته تربیت کو څنګه تربیت درکا ووجدک یا نو مند کړه تعالی ربستا ضالن ضال دلته په معنا د اکثر مفسرین دا معنا کې نا خبره د احکام او شرع او تفصیلونه نا خبره د احکام او د شریعت نه تفصیلی تا ته خبر نه وي فهدا کا پس برابر ک تعالی الله یعنی احکام د شریعت درته او خودلا چې بغیر د سمع نه معلومېدل لکه منځ روزه وغیرہ یا بعض مفسرین معنا کوي لکه معاذ ابن جبل صاحب دا معنا کې ووجدک مندکړه تعالی را ووجدک او مندکړه تعالی ربستا ضالا منا محبا وعاشقنا یعنی ورد په بحر د
محبت دا عشق دا الله تبارک و تعالی کی فهدا کمانا پس برابر کا تعالی را پواسطه د جبريل عليه السلام یعنی جبريل عليه السلام راولې غلو معرفت درته خودلو دلته ضال په معنا د محبن سره کې ډېر مفسرین دا هم منک ووجدك مند کړو تعالی ضالن معنا محبا لمعرفتي محبت کون کې د معرفت زما والضال بمعنى المحب فمعنى د محب راځي لکه یعقوب علیه السلام ته بچی ویا سوې یعقوب علیه السلام چې کله ویل چې زدا یوسف علیه السلام بوی محسوس وما بچی ورته سوې انک لفی ضلالک القدیم یقینا تچی لفی ضلالک لفی محبتک القدیمه پخانی محبت کی تو سم پخانی محبت کی چې د یوسف علی السلام بوی ما ترازی نو دلته ضال په معنا ده او زیات مفسرین دا هم کوي چې محبا ووجدك مند کړه تعالی ضالا من محبا لمعرفتي محبت کون کې د معرفت زما ده پرا فهدا کمانا بیا فهدا کا پس برابر کا تعالی را یعنی په واسطه د جبرئیل علیه السلام درته معرفت درو خودلو ضال ډیر معناګانې دي بعضی مفسرین معنا کوي دویم قول دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم معصوم حلیمه بیبي سره روانو مکه معظمه کې په غونډېګانو کې ورک شو کله چې ورک شو نو واپس الہ العالمین حرم ته برابر کو پیدا کو نو ضال په معنا د ورک ووجدک مند کړه تعالی ضال نورک فهدا فهدا پس بیا لاره د تو خود له کور خپلتا او سلورم قول داده چې ابو طالب صاحب سردار روانو شام ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا لاره ورککا بیا ورته الله تبارک وتعالى لاره خود نو وجدک مند کړه تعالی رضوالن ورک فهداک پس لاره د الله تبارک وتعالى خود لا خو اکثر مفسرین دا دوانه معناګانې کوي وضالن یو مفسر هم د دلته ضال په معنا د گمراهی په مقابل د هدایت سره نه د کړي چې الیاذ بالله ته گمراهی بیا الله د ته هدایت کو دا یو مفسر هم نه د کړي اکثر مفسرین دا دوانه معناګانې کوي ضالن معنا وجدک ضال محبا لمعرفتي محبت کون کې د پاره د معرفت زما فهداک پس برابر ک تعالی معرفت د الله ته یا ووجدک مند کړه تعالی الله تبارک وتعالى ضالا نا خبر د احکام شرعیه او تفصیلنا نا خبر د احکام د شریعت د تفصیلی احکاماتونه چې بغیر د سمعنا بغیر د اولیدلونه معلومیږي لکه مون شو وغیرہ د درته خودله ووجدک مند کړه تعالی رفستا عائلا من فقيرا فاغنا پس غنی ک تعالی را مالدار ک تعالی را په مال د خدیجه بیبي باندې یا په غنایم باندې غنیمتونو باندې یا زړه د غنی کړه اصل غنا چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې زړه مونږ دل دي د مال نه اصل غنا ده نو هر کله چې دالوی نعمتونه در باندې وشو الله تبارک وتعالى وکړه نو دا غي په مقابله کې یو وخت هم یتیم وي یو وخت کې یتیم وي فاما الیتیم پس هر چی یتیم دی فلا تقهر پس قهر مکوا غوسه مکوا امت ته تعلیم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یتیم باندې غوسه نه کړي امت ته تعلیم دی واما السائل هر چی سوالګر دی یعنی ستا دروازې تراشي د دې دوه معناګانې کړي مفسر هر چی سوالګر دی عام سوال چې مال د نه وړي فلا تنهر پس مې رټا یعنی مخ مگر زوسنا سور تورکا او رټای ما کصدر سره نوی خو ډیر خسته طریقې سره فارغ کا حدیث کې راځي چې سوالګر اگر کراشي پاس باندې سور وي د اس د رکاب د سپین زرو وي بیا به مرته دانوي چې زمانہ د خرڅ کزان د کنه تولا سوالونه کې نو سخت کدا د ورته ور سخت ګناګار شي دا حق نه لري او بعضی مفسرین وایي چې دلته سوال نه مراد د مال سوال نه دی لکه ابو الدرداء صاحب او حسن صاحب وایي دلته مراد اما السائل هنا السائل عن العلم سوال د علمنا چې څوک د علم سوالو کې د دین باره کې
نو فلا تنهر پس مرټا مراد تن طالب العلم دے په دغه زمانہ کې عالمانو اے مولیانو کيو طالب پس سستا په درس باندې پوینه شو تنه تپوس کیا بعض مولیان غوسش نه الله و اما السائل هر چې سوال کون کې طلب د علم د پرا فلا تنهر پس مرټا دغه و اما بنعمت ربک هر چې په نعمت د ربستا فحدث بیان کوا تا ته چې کوم رب نعمت در کړی دی هغه بیانوا لکه تا ته یو علم الله در کړی دی فخرن م بیانوا تکبر م بیانوا یا معجزه شو پیغمبر علیه السلام بیان نور داسې پیغمبر علیه السلام چې نعمت بیانوله فخر ز فخر نکوما ز اول شفاعت کون کیم فخر نکوما دغه ډیر نعم به بیانولو فخر نکوما دارنګي څوک چې د خپل علم بیان کوي چې الله ماته داسې علم را کړی دی لا فخر به ورسره وي د شکر په نعمت را کړی الله شکریا ادا کوما و اما بنعمت ربک هر چې په نعمت دربستا فحدث بیان کوا تاثیرا دیر پا فارسی انداز دیکھو بیان دا قرآن تفسیرا اللہ دی خید پا جابا عجیب تاثیرا فائدہ دی عام و خاصتا رسی شملتا قربانا فائدہ دی عام و خاصتا رسی شملتا قربانا ابو یحییٰ الشيخ حميد الرحمن أبو يحيى الشيخ حميد الرحمن حميد الرحمن ابو حامد بنگشتا ډیر خدمتونه کوي ضیاء الرحمن فاروقی ستاسو ډیر نشرونه کوي ابو حامد بنگشتا ډیر خدمتونه کوي